فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وقال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكرا رسول الله وصلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعتبته بعدد كل معلوم له معزز ومحترم علماء کرام او زما ډېرو قدرمندو عزتمندو مشرانو کشرانو د ټولو نه اول زه د دې خپلو ملګرو د زړه نه شکریا ادا کوم چې دومره برکته مجلس کې ما ته هم دعوت راکړې دی دا یقینا د هغې شفقت دی خصوصا د حکیم صاحب محترم د هغې مینه او محبت دی د دې وجې نه د هغې ذکر چې کوم دی نو هغې وکړو موږ د دې حال نه یو چې ستاسو مخې ته او خصوصا دا مجلس چې زه ګورم نو د حافظانو د عالمانو د نیکانو خلکو مجلس دی چې ستاسو مخې ته څه خبرو جوړ یم یا قابل یم زما محترم وروڼو د نکاح دغه مجلس چې د ختم نبوت کانفرنس په نوم باندې دلته کېښودل شوی دی او یقینا حضرت حکیم صاحب د هغې ملګرو تذکره وکړه چې د هغې مشران زمیندار دي او بیا الله ربالعزت د دین او د علم د قدر د وجې هغې ته چې کوم دی نو ټول بچي په دې کورنۍ کې ماشاءالله حافظان او عالمان ګرځولي دي الله د نور هم مزید توفیق ونصیب محترمونو الله ربالعزت چې کوم نظام د نکاح ګرځولی دی او یا تر قیامته پورې د ټولو سلسلو د کائناتو یا د مخلوقاتو الله ربالعزت دا ټول څیزونه جوړه پیدا کړي چې کوم آیاتونه ما تلاوت کړل یوازې انسانان نه زناور هم او دا بوټي او میوې هم په دې کې چې کوم جینټکس او دا سیسټم چې کوم دی روان دی تر قیامته پورې د پیداوخت او د سلسلې زما محترمو الله تبارک وتعالی دا ټول کائنات دا جوړه پیدا کړی دا ټول مخلوقات جوړه پیدا کړي زما محترمو زمونږ او ستاسو چونکه د ایمان خاوندان یو انسانان یو لہذا د نکاح سیسټم چې کوم دی نو الله ربالعزت په خپل شریعت مقدسه کې موږ او تاسو ته رانصیب کړی او الحمدلله د دې وجې نه چې په ټوله نړۍ کې وګورئ الحمدلله ټول پښتانه مسلمانان دي او د هر یو نسب چې کوم دی نو پاک د هر یو وینه چې کوم دی نو د هغې په برکت پاکه ده الحمدلله زموږ او ستاسو د شریعت چې کوم د نکاح هغه لوازمات دي او د ښکاره کولو او د څرنګه علماء کرام ناست دي د نکاح چې کوم دی نو ښکاره کول که هغه په ډز باندې ولیني او که په تمبل باندې ولیني خو د هغې شهرت چې کوم دی نو دا ضروري دی ځکه چې الله ربالعزت یو آیت تخیلیه ده دا به پټه یارانه وي دا به ډېره ښکاره وي نو زما محترمو څنګه چې تاسو تعقیم صاحب ووایي چې زموږ دا ملګري د نکاح په وخت کې او یا د
په دې ټولې علاقې ته پته وي چې دا نکاح ده. زما محترم وروڼو دا زموږ او ستاسو د پښتنو د هغې نه هم زیات د ښکاره کولو سیستم یې اول پېدني او درځي بیا چې کوم دی نو ورپسې څنګه خپیار دی که خپېتن دي که داسې څه بلا ډېرې کیسې شته که یعنې د نکاح د واضحه کولو د خپلولۍ او د درناوي هغه ټولې خبرې چې کوم دی نو ډېرې زیاتې ښکاره شي او دا زموږ او ستاسو په معاشره کې هر چا ته پته وي چې د دې نیا چې کمول هغه د پلانکي خاندان نه وه او د دې نیکه چې کوم دی نو هغه د پلانکي خاندان نه و او د هغې مور چې کوم دی نو هغه د پلانکي خاندان نه و او د هغې زوی چې کوم دی نو هغه د پلانکي خاندان دا ټول کلي ته او علاقې ته پته وي الحمدلله. او دا د الله رب العزت احسان دی د هغې یو سنت په برکت او د علماو او د دغه بزرګانو چې د هغې تذکره صابر کاري صاحب هم ډېر په ښایسته انداز کې وکړه د هغې برکت دی چې الحمدلله د پښتنو په دې ماحول کې یوه ګنده مینه چې کوم دی نو دا نشته. اگر چې څه ورځې چا زانګوګانې مانګوګانې ښار کې کېښودلې وي خو بیا زما په خیال ونه چارېږي. نو د دې وجې نه الحمدلله د هر یو سړي پلار د هر یو سړي د پلار پلار د هر یو سړي د پلار د پلار پلار او د نیا پلار او د هر یوې سلسلې ټولې شجرې چې کوم دی نو دا واضح دي او دا ښکاره دي الحمدلله. او نن ځکه د پاکه مینه کې کمال دا چې په دې کې حیا وي د تمامې دنیا خلک ولګېدل خو د پښتنو نه حیا به ونه کړه د پښتنو نه پړونې او ګورکه لرې نه کړه او د ډوپټې هغه عظمت چې کوم دی نو هغه کم نه کړ. اگر چې د زمانو نه اربونه ډالر په میډیا ولګېدل خو زما محترم وروڼو زموږ او ستاسو ثقافت او کلچر چې کوم دی نو ختم نه شي. زموږ نسلونه اکثر چې د ټي وي کې به چېرته پروګرام و یا په ریډیو کې که نه نو هغوی دا زموږ د کلچر پروګرام دی که نه لکه د پخواني چې کوم نو هغه موږ او تاسو د ډول ته کلچر وایو حالانکې دا ډول کلچر نه دی زموږ. دا ډول خو په ترکو کې هم خلک ګډي او په عربو کې هم خلک ګډي په پنجاب کې هم خلک ګډي په سند کې هم خلک ګډي ګډي کې نه ګډي او زموږ نه ورسره ګډ ګډ ډولونه دي پنجابیانو سره او پټکي عرب شاه ګاري صاحب وایي پټکي هم ورته وایي او هشیم ورسره دونه غټ ډولې را پیدا کړي دي. دا خو د هر چا کلچر دی. ډول خو که په کلچر کې حساب وي نو زما په خیال په دنیا کې داسې یو قوم نشته نو هغې ته موږ او تاسو د کلچر خو زما محترم وروڼو زموږ او ستاسو د حجرې دا د مشرانو بیا د پټکي دا زموږ کلچر دی. ځکه چې دا څومره پښتانه مشرانو چې به مشر جوړو په قبیلې نه به یې جوړو بیا به د قبایلو مشران به جوړېدل نو هغوی به راوړو دستار به یې ورته کړی. نو زما محترم وروڼو دا زموږ کلچر دی. دا ډوپټه زموږ کلچر دی. دا بورکه زموږ کلچر دی. تاسو ګورئ زما نیا او د هغې نیا او د هغې نیا چې موږ طالبان او دا مولیان هم نه نو هغې بورکه نه په سره وکړه پرده یې نه پورته دا زموږ کلچر دی. نو زما محترم وروڼو الحمدلله دا زموږ او ستاسو د سنتو مطابق دا نکاح د هغې شهرت د هغې چې کوم دی نو ګویا ریزلټ او نتیجه هغې باندې تمامه دنیا ناکامه دي او هغه کلچر یې زموږ او ستاسو ختم نه کړی شي الحمدلله او نه ختمولی شي. زما محترم وروڼو ډېر وختي داسې مجلس چې کوم دی نو هغه جاري دی او یقینا ډېر خوند یې وکړ. کاري صابر صاحب ګیله مو وکړه چې سبحان الله تاسو نه وایئ نو زه چې څوک هم نعت وایي نو سبحان الله خامخا وایم خو چې دې نعت وایي زما نه بلکل لکه ته به وایې که دم یې راباندې اچولی څه جادو غوندې پکېږي بس موږ راز بېهوشه غوندې نیم بېهوشه پراته وي نو دلته ما یې داسې په دې موسیقي کې ځکه ستا انداز داسې موږ ټول په هغې کې ګرځو برانې خېجولي یو کله د رحمان بابا او کله د علي ول ته موږ هغه ځای سوچ کوو چې ورته بل ځای ګرځو دونه چې ته موږ په هوا کې او بیا زموږ نه تمه کوې چې تا سبحان الله به هر حال زما محترمو الحمدلله چونکې دا یو د نکاح مجلس دی او موږ به دا ووایو چې الله تبارک وتعالی د کاري صاحب دا نکاح د دواړو طرف دپاره د خوشحالۍ او د دنیا
نکاح په سلسله کې د ختم نبوت کانفرنس او دا جوړه زما محترم ورونو د دې وخت ضرورت و ځکه چې دا زه اکثر خبره کوم دې وخت کې څنګه تاسو ته حکیم صاحب وفرمایل چې زموږ یو ختم نبوت کانفرنس دی په 18 اکتوبر راتلونکي اتوار په ورځ باندې مرکزي عیدګاه کې شمسي روډ باندې مردان کې نو د هغې دپاره دا ملګري چې کوم دی نو هغه واړه واړه د تیارۍ په سلسله کې چې کوم دی نو میټینګونه کوي نو دا هغې ته اکثر هم څو خبرې خامخا کوم چې دا ختم نبوت یا د ناموس رسالت یا توهین رسالت یا توهین صحابه توهین د شعائر الله دا خو شته په تاریخ کې د هغې کیسې ملاوي خو دا به د یو ځای چې کوم دی نو د یو سړي خپل سوچ او هغه به چې کوم دی نو د هغې ګند اظهار به په دې وخت کې زموږ او ستاسو معاشره دا سوچ چې کوم دی نو د غټو طاقتونو دی چې دلته موږ څنګه انتشار پیدا مذهبي انتشار هغې ته پکار دی معاشي انتشار ولا پکار دی سیاسي ولا پکار دی زموږ او ستاسو دا خاوره د انتشار مرکز او اړه جوړول غواړي د دې وجې نه چې څه پیغمبران دي ټولې دلته راخوشي کړي 1500 FIR په پاکستان په ریکارډ پرتې دي د توهین رسالت او د ناموس رسالت په حوالې د 295 A نه واخلې تر 298 C پورې زما محترم ورونو اوسه پورې په دې 1500 FIR کې هیڅ چاته سزا نه ده شوې او که چاته شوې ده نو میلاو شوې نه ده که کوم د پېښور دا طاهر نسیم یو سړی په بهرنۍ کې د نبوت دعوه کړې وه چې موږ ورپسې دا ویډیوګانې وکتې او معلومات مو کړل زما محترم ورونو او اوس په 2020 کې یو ډېر نوجوان خالد غازی چې کوم دی نو په عدالت کې کتل د بهرنۍ نه تر 2020 پورې څومره وخت شو 28 سال دا 30 کالو نعوذ بالله پیغمبر هغه مرزا مولانا محمد قادیانی خپل یو کتاب کې لیکلي و چې کومه فرشته ماله وحی راوړي د هغې نوم دی ټیچي نو ما دا نوم د فرښتو نه دی دا ټیچي چېرته د انګریزانو نوم دی دغه چې کومه فرښته ده نعوذ بالله دغه وحی راوړي نو هغه د هغه ځای نه راځي په بهرنۍ کې د نبوت دعوه کړې ده او په بهرنۍ کې هغه ته نشتري بیمېله وه د امریکې او اوس هم چې مړ شو یو څو ورځې چې کوم دی نو دلته په فرج کې کېښود خو ځان له چې کوم دی نو امریکې یوړه که یوړه او وی چې دله به مونږ وکیل چې کوم دی نو د هلته نه راغلي زما محترمو نن د وزیر اعظم مشیر هم اعلان وکړو چې دله به مونږ د بار نه وکیل راولو خو وکیلان دونه کمکه نه دي چې پېښور ته دې کیس پسې راځي ځکه هغه ته د دې انجام معلوم دي چې دلته دا کیسونه دلته نه چلېږي او دا اخیری کیس و که زه دا ووایم نو دا فتحه وه چې دلته وکیل دلته پولیس او دلته ولس او تر دې حده پورې چې دلته ججان دا په یو پیج باندې او په یو صف کې ودرېدل الحمدلله او نه څوک شهادت والا شته او نه څوک دا وایي چې تماچه والا چا راپورې شته زما محترم ورونو نه څوک دا وایي وکیلان بلکې 21 وکیلانو د خالد فیصل په وکالتنامه باندې دستخط کړی دی او د هغه نه یې وکالتنامه اخیستې ده چې زه به ستا 21 وکیلان د هغه په هغه باندې چې کوم دی نو پېش کېږي نو دا فتحه راکړه زما محترم ورونو د دې نه مخکې د مردان یونیورسټۍ یو کیس شوی د مشال کیس نو هغې کې موږ یو کمیټي جوړه کړه تحقیقات هم کول ځکه هغه هلکان وایي چې زموږ ده سره هېڅ جګړه نه وه خو ده به د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کړه بیا مفتي اسدالله صاحب د احیا علوم محتمم صاحب او شیخ الحدیث صاحب هغه د کمیټۍ چیرمین و هغه ټول فایلونه راویسته نو هغه وایي چې ده د خدای توهین چې کوم کوو نعوذ بالله نو هغه زما په دې تقریر کې چې هغه لیکلو کې راوستي دي زما په خولې نه راځي او زما محترم ورونو هغه د بیبیانو توهین چې کوم کوو هغه د بام چې کوم توهین کوو او یې دا د سپي په شان چې غاپي دا وایي دا معلومي چې کوم دی نو راغلو سپیکر یې راکړي دي او داسې
نو د یو شي توهین یې کوو او دا یوازې مشال نه و د هغې دا اراده وه چې هر یونیورسټۍ ته او هر کالج ته او هر یو سټوډنټانو ته ځکه د هغې په سوچ کې دا دی چې زموږ دا سټوډنټان نوکران دي خو په دې پوه نه دي چې دا نوکران دي خو په ناموس رسالت پوهېږي الحمدلله دا داسې خبرې سره تعلق نه ساتي زما محترمو ما ته اخبار والا په هغې باندې میډیا ډېره ټینګه ولاړه وه اخبار پرې ډېر ټینګ ولاړ و وکیلان چې کوم دی حکومت وله نیولي 52 लाख روپۍ په لومړۍ پېړه او په دویمه مرحله کې 64 लाख روپۍ حکومت پاکستان او د صوبایي حکومت ورکړي حکومت کې پی کې چې کوم دی نو د وکیلانو فیس ورکړي هېڅ چا اوسه پورې دا حکومت وکیل نه دی نیولی ما ته اخبار والا او د میډیا والا وایي چې ده توهین نه و کړی نو ما وایي چې ده توهین نه و کړی نو د یونیورسټۍ 270 هلکان یې په یو شپه کې اوچت کړي او چې په کوم د ډز دعوه وه هغه یې چمن باډر نه راوستی او نن او عدالت چې کوم دی نو هغه په جیل کې لګېدلی او په یو میاشت کې دننه 302 دفعه د اوسه پورې په میاشت کې د 302 کیس روانېږي نه 2 تاریخونه پکې وشي دا وکیل پکې هغه وکالتنامه هم یې پېښ کړی په یو میاشت کې بیا سزای موت او 5 کسانو ته 4 پیړۍ عمر کېږي نو زما محترمو تاسو اندازه ولګوئ چې دې کیسونو پسې د شاته نه څومره زور دی چې په میاشت کې دننه دا دلته یو سړی دی او تاسو ثوابه کې به اکثر و د پېښور دی 2 مړي کړي او هغه ما ته وایي ما خبره کوله نو هغه ما ته مولوي صاحب ما په خپله 38 سال مخروطیا کړی دی جم کې مې نه ده کړی په دې راته کې نو 38 سال کې خو چې ته د چا د پلار قاتل چې کوم دی نو هغه رانیسي هم نه که 10 کاله یې مخروطیا وکړه که 15 کاله یې وکړه که 40 کاله یې وکړه او دا په میاشت کې دننه بیا سزای موت هم عمر کېده زما محترمو د آسیه چې کوم دی نو یو ښځه وه او هغې په دې پټو کې چېرته مزدوري کوله عام دیاړماره ښځه وه توهین یې شروع کړو خلکو پې پرچه وکړه نو هغې د تاڼېدار مخې ته مې اقرار وکړو د مجسټریټ مخې ته یې مې اقرار وکړو د سیشن جج مخې ته یې مې اقرار وکړو د هائی کورټ مخې ته یې مې اقرار وکړو او د سپریم کورټ بینچ مخې ته یې مې اقرار وکړو او زما محترم ورونو بیا هغې ټولو عدالتونو نه چې راتېره شوه نو ټولو پې سزای موت ورولې او بیا د هغې پسې سپیشل جاج چې کوم دی نو راغی یو څو ورځې د اسلام آباد په ایرپورټ ولاړ و اخبارونو پې لیکنه مو وکړه او هغې دا د بره نه زور دا و چې آسیه د جاج کې واچوی چې راځي بس پاکستان خو بیا دغه شان دی بس وروی چوله او سپریم کورټ چې کوم دی نو د هغې نه پس د هغې د رهایۍ فیصله وکړه اول رها شو او بویې کړه ځکه چې کله چیف جسټس فیصله وکړه نو اخبار والا ورته وایي وایي هغه آسیه کوم ده چې موږ وایي تصویر والو موږ ته پته ولګي چې د جیل نه راووته نو هغه ورته وایي چې محفوظ حق ومې بیا محفوظ حق ورته رسېدلی یو څو میاشت مخکې که څومره نو زما محترمو ورونو اوس جاج سپیشل چې راځي او دلته په اسلام آباد ایرپورټ ولاړ وي او دلته یو سړی د پېښور کې مړ شي او په عدالت کې مړ شي او د دې ټول قوم د عقیدې غلي او مجرمي او د هغه لپاره چې کوم دی نو هغه وکیل هم دلته نه راجېږي او د دې ځای نه بوځي دا د بهر نه او یا د هغې نه مخکې نه چې کله دا کار روان دی په اربونو په سلونو اربونو ډالر په دې خبره ولګېده او زما محترمو بیا تاسو یو سړی آسیې نه علاوه عبدالشکور نوم یو سړی په فوټپات ته کتابونه خرڅول قادیانې و او توهین یې شروع کړو هغه خلاف پرچه وشوه او 4.5 کاله که څومره پې قید وخته او د قید نه مخکې هغه د ټرمپ خوا کې ناست دی او د پنجاب وزیر گورنر سلمان تاثیر زوی شان تاثیر د هغه انګلیش کې ټرانسلیشن کوي ټرمپ ته د پاکستان گورنر خو د فوټپات سړي سره جوړ تازه نه کوي ځکه هغه نه کرونا ورته ورخېږي ډینګي پې لګي او یا وایرس او بکټیریا او دا څیزونه پکې او چې یو سړی په فوټپات کتابونه خرڅوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخۍ سره هغه دې درجې ته ورسېد چې د قید نه مخکې بیا ټرمپ وله وخت ورکوي تاسو وکتل دلته ملاله یوسفزۍ یو جینۍ وه د سوات کې بس کې چې کوم دی نو ورځې وشوې او ملاله یوسفزۍ زخمي شوه یوازې ملاله وه که نور ورسره څوک
زمونږ له د ملالې نوم راځي تاسو کې چا له د هغې نوم ووجي د کور کې د یوې نوم ورځي هغې نه خبره نه وي هغې دپاره سپېشل جاز راغی جاز کې ورسره ډاکټران ګڼ اسلام آباد ته د اسلام آباد نه ورسره ګڼ نیویارک ته او د نیویارک او د اسلام آباد د ایرپورټ په منځ کې چې څومره ایرپورټ یې راځي نو په هغې کې تیار جاز ولاړ دی سټاټ او ایسي پکې سټاټ دی د دې وجې نه که فني خرابي پیدا شي چې ملاله وړي ټولو ایرپورټونو باندې هغه څه ورته ایمرجنسي نافظ وه خدای خبر چې موږ او په ټي وي چې کوم دی نو ملاله لږ اوس طبیعت ښه شو اوس ورله ډاکټر راغی ګولۍ وخوړې او مبارک شی قوم ته تسلي ورکړې وزیر اعظم مبارک یې واخیستې پریس کانفرنس یې وکړې وزیر داخله وزیر خارجه گورنرانو وزیر اعلاګانو موږ ویې لکه موږ د ملالې د نوم خبره وکړه دا واقعي دونه غټه ښځه وه د نهم سکول د سکول نهم یا تسویم کلاس کې چې کوم دی سټوډنټ وه زما محترمو بیا جوړه شو بیا ورته نوبل پرایز ملو شو زه ترې وروستو خبر شوم چې دا دی یو کتاب لیکلی دی او په کتاب کې ګیرې ته کنځل کړي دي او پردې ته یې کنځل کړي او پښتنو ته یې کنځل کړي او پاکستان او فوج ته په مارکیټ کې میلاویږي د ملالې کتاب او ما خو یې ډېره مشهورتیا وه د ملالې بل څه کردار نشته بغیر د دقې کتاب نه چې هغه وایي زه چې ګیره ووینم ما ته فرعون نه یاد شو دا ګیرې ته کنځل دي تا ته موسی علیه السلام ولې نه رایاد دي تا ته ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه ولې نه رایاد دي او بیا دلته دی وایي چې دا به انشاءالله شل کاله پس په ملاله د پاکستان وزیر اعظم وي او وایي دا پاکستان کی بیٹی ټولې چې کوم دی نو بیټیاں پاکستان نه شوې خو ملاله پاکستان کی بیٹی وزیر اعظم پریس کانفرنس کې د پاکستان کی بیٹی او د پاکستان نوم یې روښانه کړ نو دې څه کارګر پته کړی څنګه یې روښانه کړ په ډزو کې ولګېده خو بلا خلک پکې لګي دلته خو اوبه د ډزو کمین نشته او د خلکو د مړه کېدو کمین نشته نو زما محترم وروڼو صرف مې غرض دا و چې موږ او تاسو دې خبرې ته فکر او سوچ راشي چې دا دلته چې کوم خلک زموږ دین ته کنځل کوي او سنتو ته کنځل کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او صحابو ته او خاتم النبیین او پلانکې دا ویلي نه شي دا واضح خبره چې دې پسې شاته ډېر لوی ډالرې دي او ډېر د پروګرام د لاندې منظمې طریقې سره دا کار کېږي بهرحال الحمدلله ما تاسو ته وایي چې هغه جنګ مونږ ګټلی دی انشاءالله دا ډېره لږه مرحله چې کوم دی نو راپاتې ده څه ورځې کېدی شي چې دا ډالرې هم لاسه کار وښیي خو یقین مې نه راځي چې د دې د پاسه ځکه مخکې چې به هغه کې یو سړی په چترال جامع مسجد کې پاسېده د نبوت دعوی و او د شاهي مسجد امام صاحب او چیف خطیب صاحب زموږ خبرګری هغه پولیس ته په حواله کړ د مولوي صاحب ګاډې ماډې خلک وسوځول چې تا مونږ ته ولې نه ویلې تا پولیس ته په حواله کړو دا خو تا محفوظ کړ هغه څه ورځې مغرور و بیا دلته چې کوم دی نو په ګولیباغ کې یو سړی راووت عرفان کذاب هغه د نبوت دعوه وکړه بیا حکومت غېږ کړ هغه مولیانو ورکړه او ملګرو ورکړه چې یاره دا هغه دی دا خبره کوي هغه پولیس ته پیسیچو ته یې وویل هغه ورته ته پیغمبر یا دا خو د لیدو خبرې یاره هغه چې څه موندل هغه یې اوچتولو هغه یې رابهول ته وایي څنګه پیغمبر ستا د شکل ته وایي ته اوس چټ بچي نو زما محترم وروڼو بهرحال دا د شاته نه چې کومې ډالرې او دا څیزونه اوس چې کوم دی څوک نبوت دعوه کوي نو انشاءالله بیا ما ته د میډیا والا وایي ته خالد ته غازي وې او عمران ته غازي وې نو ما ورته ویل د غازي سختۍ او ډکۍ نه کېږي که چېرې فرض که دا غازیان نه وي او دې ځان پانسۍ ته تړلی نه وي او زمونږ علمالدین شهید ته غازي علمالدین شهید د هغې وکیل خو جنا صاحب او علامه اقبال صاحب قبر ته کوز شوی و هغې په خپله چې کوم دی نو قبر کې سپارلی او په هغې باندې حکومت پاکستان دغه د زوړ ایمنۍ استن خوا کې یو بلډینګ جوړ کړی غازي علمالدین شهید بلډینګ د حکومت بلډینګ دی نوم یې وه د غازي علمالدین شهید دا خو تر اوسه پورې د حکومت هم دا مسلک و چې دا غازي دی چې چا رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین وکړو او فرنګیانو سره فرنګیانو عدالت سره د پوره مسلمانانو لانجه کړې ده اوس د مسلمانانو عدالت کې چې کوم دی نو هغه 1500 کسانو سزا نشته او د دې خوا نه که چېرې ممتاز قادري دا کار وکړو یا چې کوم دی نو خالد غازي
نو زما محترمو که چېرې فرض کا خدای مو د غازیان نه وي تاسو یو ساعت ته تصور وکړئ یا دا قانون نه وي یا چارواکل نه یا دا کانفرنسونه نه وي یا دا بیداري نه وي نو اوس په مراکې کې پیغمبران نه په چوټه لاهور کې به جلبې کې هم دوه پیغمبران وو جلسې کې هم څلور پیغمبران ځکه چې هلته نه به ډالرې ملاوېږي څه مقاومت خو نه او نعوذ بالله چې یو پیره سړی پیغمبر کې نو بیا خو د پیغمبر نه څوک تپوس کولی شي که قبلې ته وي چې مونځ کوی هم ټیک ته او که وایي چې مشرق ته کوی که وایي چې مغرب ته کوی او که وایي چې کوم خوا یا دې ګوټ ته کوی نو دا دومره انتشار به په دې خاوره وکړو چې دا زمونږ خاوره د انتشار لپاره کړی ده ته غازي نه وای او بیا چې کوم دی نو زمونږ د یونیورسټۍ او کالجونو کې داسې یو مشال خو نه و دا خو ټیسټ ډوز و په هر کالج کې به شپږ او اته لس چې کوم دی دا مشاهدیان او بیا به د هلکان چې کوم دی نو په کنځلو روانول چې دا خو هغه وخت نه چې ډېر زیاتې روان دی او داسې و او داسې و او داسې و هغه باقاعده کانفرنس یې کولې هغه به باقاعده د بار نه خلک راولل یو پیره به هغه وکړه چې دا د خدای یعنی نعوذ بالله خدای د سره شته د هغې د پلار عقیده تاسو ته معلومه ده او بیا چې پلار لاړ او ملالې سره تصویرونه رانغلل یونیورسټو کې به چې کوم دی نو هلته تقریرونه نه کول هلته یونیورسټۍ کې تقریر کوه خو انشاءالله په دې خاوره ته په کالج کې او یا په یونیورسټۍ کې د دې نه پس بل مشال نه شي پیدا کولی دې ته دروازه یې بنده کړه نو ته قاضي نه وایې چې ستا د دې بچو ایمانونه یې بچ کړه ستا د دې بچو عقیده او نظریې یې بچ کړه دا خاوره د انتشار نه وساتله دلته خو هغوی له پیغمبر نه دی پکار هغوی څه تا په نیکۍ راړی او یا دې په تهجد وراړی هغوی له خو انتشار پکار دی او بیا چې د هغه ته وحی ټیچي ټیچي راوړي نو هغه ورته څه وحی راوړي همدا وحی به ورته راوړي که نه شابه لوبه ته وده نو زما استاده خطه چې کوم دی الحمدلله او نن دا خبره ډېره واضحه ماته ښکاري د مخکې په نسبت د تېرو تحریکونو په نسبت اگر چې هغې کې ډېر لوی یعنې شهادتونه ورکړل شوي دي په دې دا داسې مسله نه ده بلکې د صحابهو د ټولو نه زیات شهادتونه د مسلمة الکذاب د جنګ یمامه 1200 صحابه زه ریاض ته لاړم یو ملګري ته مې ویل ما د یمامې د مقبرې ته خامخا ځم نو هلته بیا موږ لاړو د ماسپښین مازدیګر او ډېر یو دیوال یې تاو کړی دغه شان غټ دیوال ډېر لوی ځای کې هغه صحابه په یو ځای باندې 1200 خښ نو زما محترم وروڼو بیا په پاکستان کې په 54 کې چې کوم دا تحریک چلېده 10,000 قربانۍ خلکو ورکړي خو هغه ټولې قربانۍ زما محترم هغې په هغه د 73 آیین کې کار باندې راغلي ځکه یو قانون خو موږ ته پیدا شو خو نن چې کومو غازیانو قربانۍ ورکړې نو انشاءالله چې عدالت ته به ضرورت هم نه راځي نو زما محترم وروڼو د دې وجې نه انشاءالله چې هر څومره دنیا کوششونه وکړي خو دلته انتشار نشي پیدا کولی اگر چې بله یو منصوبه روانه ده زه پرې خبرېږم چې هغه دلته یعنې مذهبي او فرقهوارانه جنګونه چې کوم دی هغه لنډ کولو کوشش کوي چې یاره دا مولیان یو بل سره په جنګ شي او خلکو ته ووایي چې مړه د دوی کار بغیر د دې نه بل نشته زما درخواست به دا وي چې زمونږ د جنګ ځای معلوم دی چې دا د کوم ځای نه دا پیغمبران راځي او ټیچي ټیچي ورته وحې راوړي همدغه ټارګېټ چې کوم دی نو دا ټیک او په دې د ټول یعنې مسلکونو علما د هر سکول اف تاټس هغه په دې نقطه باندې چې کوم دی نو راجمع کول پکار دي بلکې سیاسي جماعتونه انشاءالله دا زموږ کانفرنس کې ما ټولو ته دعوت ورکړی دی ټولو خلکو ته مې دا ځکه په دا قدر مشترک دی نو د دې وجې نه که پي ټي آی کې دی یو سړی او که نیشنل پارټۍ کې دی که پیپل پارټۍ کې دی که مسلم لیګ کې دی که بریلیت دی که هر یو چې دی دغه ټول چې کوم دی د هغې په دې ځای باندې اتفاق دی نو چې کومه اتفاقي نقطه ده دا خو په یو ځای اوچته کړي او نور هم د خدای په خیر وکړي چې انشاءالله موږ عام د ملګرو ته خبره کوو د مولا اکثر ډېر خلک بیا پریشانه غوندې په دې خبرې چې زه د کوم مولا ومنم نو ما ورته ویل دا خو تاسو دا پښتانه اکثر نسوار کوي که نه نسوار نو ته ولې دا شوې پاڼې وټکوه او نسوار دې ولې جوړ کړه مه شان ماجون به وي خو لکه دې به تا ته ووایي دا خبره به چې دا دې څه ګن په ما کړی دا دې څه جوړ کړي نسوار پېژنې که نه پېژنې او سړی به پیغمبر څنګه نه پېژني سړی به چې کوم دی اسماني کتاب څنګه نه پېژني سړی به د هغې تلاوت او مضمون څنګه نه پېژني او زما محترمو د هغې مولا به څنګه نه پېژني د تورو اوبو مولا د تورو اوبو د جیب
مولیانو کې او د تحریک ریشم الجمال مولیانو کې او د تحریک خلافت مولیانو کې د هغې کې به مطلب دا دی د خلکو تعارف بني. الحمدلله دې خطې خلک ښه بیدار دی، په دې ټولو خبرو باندې پوهېږي او انشاءالله دا ټولې خبرې اوس چې کوم دی نو یو ځای راغلي. زما په خیال نن به ما